د 400 ولس وای چې د سرکار لخوا جوړ شوی د امبولانس لپاره د خوراکي توکو په ارزانو نرخونو یوټیلیټي سټورونو کې د امبولانس نه بډې رشوتونه اخیستل کیږي او هغه داسې چې یو بوره وړو څوک ترلاسه کړي نو هغه پسې دومره غیر ضروري سوداګانې ورکړي او د هغه پیسې ترې وصولې کړي نو بیا ورسره د ضروري سودا غستلو هیڅ رقم پاتې نشي نو د یوټیلیټي سټور سودا ورته هیڅ ګټه نه رسوي دا خبرې په 400 کې په تنګي روډ د پاپړې سره پروت د یوټیلیټي سټور مېته خلکو کړي دي دا په داسې حال کې د چې یوې بې وزلې زنانه د ډېرې خوارۍ وروستو وړه ترلاسه کړل خو بیا یې ورپسې پیپسي بوتل هم ورکړو او د هغې رقم یې ترې کټ کړو دغه زنانه وایي چې دې ته د وړو سره کوډرینګ بوتل ورکړی دی او دې ته دغه شربت د صحت مسله جوړوي خو د سټور کسانو دغه مسله ونه منله ګردې مې خرابېږي ښه راله نه دی د معدې تکلیف مې دی زه وایم چې دې په ځای راله صابون راکړه بل څه راکړه جامو وینځل جامې خو به پرې وینځو که نه نو زه ځکه وایم که نه دقه خبره کوم راشه دې خواته راشه مشته د دې په ځای والا بل څه راکړه ویم چې څوک راولي راوله ولس وایي چې دلته دوی په خپلو پیسو سوداګانې اخلي د تنګي روډ 400 د سټور د کارکوونکو او د انچارج داسې انسانیت سوز رویه ده لکه چې دوی ترې سوال کوي خو باید چې ډیپټي کمشنر دی په ستونزه نوټس واخلي او داسې تنان د په عوامي یوټیلیټي سټورونو کې ولګوي چې د هغوی رویه د غریب ولس سره دوستانه وي ګینې د امن و امان صورتحال به خراب شي علب خان شرپو دلبر نیوز 400